اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. آیت نمبر 12 سورہ نساء. ولکم او تاسو د پارا او سړو نصف ما ترک ازواجکم نیمه د هغه مال او جایداد دا چې پرېښودې وي ښځو ستاسو. ښځه مړه شوه، جایداد یا مال یا پراپرټي پاتې ده. ان لم یکن لهن ولد که د دې ښځو د دوی بچی نه وي نارینه یا زنانه، یعنې کومه ښځه چې مړه شوه نه زوی شته نه لور شته، نو د جایداد نیمه یعنی د مال نیمه د خاوند ده او باقی نیمه به نور وارثانو ته ملاویږي. نیمه د خاوند ده باقی نیمه به. فإن کان لهن ولد کوي د دې مړو شو ښځو د پاره بچې زنانه یا نارینه، فلکم الربع نو بیا تاسو خاوندانو د پاره څلورم حصه مما ترکنا د هغه مال نه چې دې ښځو پرېښودی دی. ښځه مړه شوه یا لور پاتې ده یا زوی پاتې ده، اوس به خاوند سور اخلي نیمه بنا اخلي، اوس به څلورم اخلي. سور به اخلي څلورمه، بقایا نیمه دا به د زوی شي کې یوازې زوی وي او که لوري وي یوازې، نو بیا به تقسیم داسې کېږي چې څلورمه دا یې د خاوند ده، نیمه دا یې د لور ده. اوس څلور حصې که څوره که څلور حصې که نو یوه حصه د خاوند شوه، دوه حصې د لور شوې، ځکه د هغې نیمه کېږي دوه حصې، نو درې ته لاړې پاتې څو حصې شوې؟ یوه حصه پاتې شوه، هغه به بل وارث ته که رور موجود دی که ترې موجود دی. صحیح. نه نه دې لور دی یوازې د بل خاوند نه به، که د ده نه که د بل نه یو شی دی. او د دې یعنې د دې اولاد دی. من بعد وصیت پس د وصیت نا یوصین بها چې دی وصیت کوي په هغې باندې او دین لیا پس دا دایګی د قرضې نه. نو مونږ مسله وړاندې ذکر کړی سیف الله خان ته نه وي چې بنده مړ شي نو د مال ته څلور حقونه متوجه شي. اول تجهیز او تکفین، دویم د قرضو ادایګي لیکلی دي، او دریم وصیت، او څلورم بیا تقسیم د میراث. دا خو د ښځو مسله شوه چې ښځه مړه شوه نو دوه صورته دي. څو صورته دي؟ دوه. یو صورت یې دا دی چې اولاد یې نشته، نه د دې خاوند نه د بل یعنې د ښځې اولاد نشته. د چا نشته؟ دا چې کوم مړه شوې ده د دې اولاد نشته، نو خاوند به یې نیمه اخلي، باقي نیم جایداد به نورو وارثانو ته میلاو شي. اوس ښځه مړه شوه اولاد شته یا د دې خاوند نه یا د بل خاوند نه، یا د دې خاوند نه اولاد شته یا د بل خاوند نه، خو دا مړه شوې ښځه د هغې بچی شته، نو بیا یې خاوند څویم اخلي څلورمه. ولهن الربع د دې ښځو دپاره څلورمه ده مما د هغه مال نه ترکتم چې تاسو پرېښودلی مرګ نه بعد. کله ان لم یکن لکم ولد که نه تاسو دپاره بچې، نو سړی مړ شو. څه سړی مړ شو، د دې مړ سړي اولاد نشته، نه د دغې ښځې نه نه د بلې ښځې نه، نه د دې ژوندۍ ښځې نه نه د بلې ښځې نه. نو اوس ښځه به څومره اخلي؟ څلورمه. فإن کان لکم ولد کوي تاسو دپاره بچې، فلهن الثمن بیا دې ښځو دپاره اتم حصه مما د هغه مال نه ترکتم چې تاسو پرېښودی دی من بعد وصیت پس د وصیت نه توصون بها چې تاسو وصیت کوئ هغې سره او دین یا پس دا دایګی د قرضې نه. نو بنده مړ شو ښځه یې پاتې ده، اوس اولاد شته د دې مړ بنده یا د دغې ښځې نه یا د بلې ښځې نه، خو د مړي اولاد شته، نو بیا د ښځې لپاره اتم حصه ده. وإن کان رجل اک موجود شو یو سړی یورثو چې د هغه نه میراث وړی شه د مرګ نه بعد کلالتن ادې کلاله و. نو د کلاله تعریف دغلته بر ولیکه چې کلاله هغه نارینه او زنانه ده چې مړ شو نه اولاد شته او نه پلار شته، نه اولاد شته او نه پلار شته.
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ اَكَوْ يَوْسَڑِ يُورَسُ چی دن میراث وڑیش کلالتن پدی حال کے چی دے کلالو او امراتن یا یو خضا اغا کلالو نو سڑے کلالو مانا دارا چی سڑے مرشو نی اولاستا نی پلارستا خضا مرشو نی اولاستا نی پلارستا وَلَهُ اَخُنْ عَدَدَدَ پارا رورو کم رور دا مورنا کم رور دا مور دے شریکو پلار وصر شریک نو دے مڑی رورو او اختن یا خوروا دا مور نشریکا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ دا ہر یو دا پارا کرور دے یا خور دا من ہما دا دے دوانونا السدسو شپگمی صدا یعنی یو بندو یا رو یا خور خود چانا دا مور نا ورسر شریک چانا ورسر شریک مور نا نسویں باقی شپگم اس کا دا ہرونا خوین دی چی دا مور نا ورسر شریکان دی یو نا زیاد فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ كَچَرِ وَدُوِ زِيَادْ مِنْ ذَلِكَ دَدِينَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ندئی بیا شریکان لے پدریمئی صد مال کے یعنی سڑے مرشو دا مور نا شریکان رونا خوین دی پاتی دی چانا شریکان لار شریک نہیں ورسرا مور ورسر شریکا دا نو رضاقی رونا خوین دی پارا دریمئی صدا من بعد وصیت پس دو وصیتنا یوصا بیا چی وصیت کولشی غیبانے او دین لیا پس دادائی گئی دا قرضینا غیر مضار پا دی حالت کے چی چا وارث تبهم ضرر نشی رسولے دا چا پا حق بانے با غلط قبضہ نشی چولے چی شریعت چالا سمر حق مقرر کردے اغور تور کوا وصیتا من اللہ دا واجبی حکم دے دا اللہ جانبنا وصیت سے تو واجب حکم سچے واللہ علیم اللہ تعالی عالم دے مانا کہ خیانت دے کو او حقدار تا دے حق ورنکا اللہ تعالی ویزا عالم نو چیزا عالم دا وارننگ دے چیزا عالم انسو مانا یعنی ما تا معلوم دے چکم جرم دے کردے صحیح نو اسی جرم کردے بیا سڑے گوری دی فلانی کو دو وارثان و مال والدے خو خج بندی تیری گی اللہ تعالی ورپسوی حلیم انزکا سا بردبارم دے صحیح برداشت را کی دیر دے بردبار یم تاسو بردباری ہوئی کہ نا یعنی بردبار دیتا ہوئی جسڑے دیر صبر کئی نا اللہ تعالیٰ ہوئی ماتا پتا دا چی دا خیانت کرے دے دا فراد کرے دے خود ما حلم او بردباری دادا سچے بردباری میں دادا چیزا وقت وقت سکون وردا تلک حدود اللہ دا حدود دا اللہ دے ومن یطع حدود ہوئی پولی تا تاسو پولا ہوئی باؤنڈریز باؤنڈریز تاسو ہوئی حدود نو دا چا حدود چا ہوئے اگر مڑے پہ کئی کہ نہ پہ کئی دزمکی پولا چلے چا ہوئے حدے ہوئے او تو پل پٹے زیاد کیے نو بیسا کئی مڑے نہ کئی اللہ تعالیٰ تلک حدود اللہ دا زمان لیمٹس کی نو کہ دا لیمٹس تے ہوال نو you have to face the consequences وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اسوچے طاقت کے اللہ و در رسول دا اللہ یدخل اللہ بے داخل جنات الباغنتا تجری من تحتها الانہار چی بہیگی بدلا دے داغے ننیرنا خالدین فیہا ہمیشہ بیدوے پدے جناتو کے وذالک الفوز العظیم دا دیر لویا کامیابی دا ومن یاس اللہ سوچنا فرمانی کئی دا اللہ ورسولو دا رسول دا اللہ ویتعد حدودو او تجاوز کئی دا حدود اللہ یدخلہ نارا داخلی با اللہ دے اورتا خالدن فیہا دے آلت کہ چمیشہ بے دے کے وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ او دا پارا غذاب دے ذلیلون کے سپکون کے وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ اس دا عرب یو طریقہ وا سوا دا عرب یو طریقہ وا چی زنانہ با بد عملی اکڑا زنانہ با بد عملی اکڑا نو بسا اوقات بداسو چی نارینہ دا بچہ اس دوے اگر زنانہ غریبہ امرکا دا مظلوم ہوا دیس رویسو کو جاتے بے وصلوک سزا بے یواد او بعضی قبائلو کی دار واجو چی زنانا اگر بے بلکلو کی ایکسکیوز کرا زنانا بے سکرا چی دائر دیر کمزور مخلوق تے دی جرم کرے خوبس پریگی داوا او نارینا بے مڑک نارینا بے اللہ تعالیٰ ویدہ کر خانے دوارا دا یو ون ایکسٹریم دے و دا بل ایکسٹریم دے واللاتی یاتین الفاحشتا آغا زنانا یاتین الفاحشتا چا غیراتلو کی گندکارتا دو زنا ارتکابو کی
من نسائکم د بیبیان استاسنا فاستشهدوا علینا گواهان سیدو باندې اربعتم منکم سلور کسان لتاسنا. نو ګوره د دنیا ټول حقوق چې په عدالت کې او محکمه کې ثابتېږي په دوه گواهو، په څو گواهو؟ په دوه گواهو ثابتېږي. زنا واحد جرم دی چې دا سلور گواهی غواړي. زنا واحد جرم دی چې دا څو غواړي؟ دا سلور گواهی غواړي. اوس باقی جرمونه دا برملا کیږي. باقی جرمونه اکثر څنګه کیږي؟ ظاهرا کیږي. زنا یو داسې جرم دی چې که څوک ډېر بے حیا وي خو ښکاره نه کوي. صحیح. نو الله تعالی ولا قیدونه هم ډېر زیاتې ښودلي چې حتی الوسع د زنا کیسونه او مقدمات ته محکمې ته رانشي. دا بې حیایي ده. دا څه شی ده؟ دا بې حیایي ده چې د دې تشهیر ونشي. چې د دې نو دې وجې شاهدان رسول کې سلو فَإِنْ شَهِدُوا كَسَلُورُ كَسَانُ شَهَادَتُكَ فَامْسِكُوهُنَّ نو تاسو باندې وساتئ دا زنانا فی البیوت کورونو کې انډر هاؤس اریسٹ. څه شي؟ سبلا خانه هاؤس اریسٹ ترکمه حتا یتوفاهن الموت تر دې پورې چې وفات کې عمرې کې دویلا الموت مرګ یعنی په تبعی مرګ مړ شي. انډر هاؤس اریسٹ وساتئ چې په تبعی مرګ مړ شي. یوا او یجعل الله لهن سبیلا یا دا چوګرځي الله تعالی دوی لپاره سلارا یعنی قانون ور را نازل کینو تر دغه وخت پورې لا د زنانا د سزا ورکولو قانون نو نازل شو. نو الله تعالی وی چې سزا ولا ورکوي په کور کې وساته. نو یا خو به تبعی مرګ په خپل وخت کې راشي. صحیح. یا به دا غینه مخکې الله تعالی یو قانون نازل کی. دا قانون په اساس باندې ولا بیا سزا ورکړه. نو قانون نازل کو سوره نساء سورہ نور. اوه شیشا شیشا پتہ لگے دا دغی کنا دا توهمات کار نه کوي. دا غو کام نو اقوای رسوي او بل سره دغه باندې ما ورس لګیدل. ټیک شو ټیک شو لنګ د وبو ډک شو بس او بیت وېست. ټیک شو نه انډر هاؤس اریسٹ ورته وایي. یعنی زیر نظر به ساتي هر څه ورته وایي. باره وبره چې دا عادت ونه کړي. آیت نمبر 2 الزانیتو زناکار خزا والزانیو زناکار سڑے پیدا مکا. الزانیتو زناکار خزا والزانیو زناکار سڑے کدا دواړه بے واده وي. کدا دواړه یعنی خزی زنا کړي د بے واده و سړي پتن لګي واده کړي نه واده کړي خو دې خزی لپاره بس سزای. یا سړي زنا وکړه اوس خو دې پتن لګي واده کړي کنه دا واده کړي خو یا سړي دا بے واده دي. نو سزا یې سره فجلدوا كل واحد منهما تاسو سزا ورکړئ اوای دا دواړه 100 جلدتن سل دوری. نو دورا دا لیش نه دی. یو لیشز وی هغه ډېر سخت وي. صحیح. دیتا وای سټرایپس. نو دا سټرایپس اونې وی دا څه د سرمنې جوړي وي داسې شي او دور پلان خو سرمنه ډبل وي. سوې سنگل نه څنګه ډبل وي او وګدا دور اینه ځاته ني بس دا لاس دې ته غزو. نو دا غزو مروي او چې وهي نو دا څه وهي بس نه بس دې دا وګي پورې وشتای. کله دا غوښتل پولیس ریسورسز مړي هم څنګه درلودل. ها جی خاني په خاني دا پروفیشنل مره دا کوی دا غسرې په باندې د څه دا چې په پولیس ریسورسز ها ټول تاسو به نو دغه دوره دا بسل ورته ورکیږي. صحیح. فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا
ولا تاخذكم بما رافت فی دین الله ان دین ستاسلا پدې دواړو باندې نرم دلی په حکم د الله تعالی کې چې د خدای حکم دی نو پدې بند خپل باندې تدیر خوږي ک الله تعالی په دې خوږي الله په دې خوږي اوس دې کې څه حکمت څه ک الله وې سزا ورکړه نو الله تعالی وې نرم دلی مکو پس ته خدای قانون جاری کا نو چې دا آیت نازل شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جمعه ته راغی مسجد او سی وی وی خذو عني دا حکم واخلې سو واخلې دا حکم واخلې قد جعل الله لهن سبيلا وی الله تعالی دوی د پاره لار مقرر کړه الله وعده کړو او يجعل الله لهن سبيلا تو ګور دا نن آیت کې اخیری لفظ سره او يجعل الله لهن سبيلا دا چې الله ولا سلار وګرځي نو پیغمبر اسلام هغه الفاظ استعمال کړ وی خذو عني قد جعل الله لهن سبيلا حالانکہ میس کی سلور کال تیر شیو صحیح قد جعل الله لهن سبيلا وی اللہ تعالی دوی لپاره لار مقرر کړه نو لار دادا حضور اسلام فرمایل چې البکر بالبکر جلد 100 بے واده نارینا او زنانا چې د دې بد عملای ارتکاب کی نو جلد 100 سل دوری دي والصيب بالصيب الرجم او واده کړه چې دا کارو کی نو سټون ټو ډیت اوس ورپسې چې ولذان اتيان منكم اغد ونارنا اوس دا خود زنانا نارینا عمل واللذان اغدو نارنا یاتیان چراتلو کی دی گندکا تملکم دتاسونا فعادوما تکلیف والا ورکی سو والا ورکی تکلیف والا ورکی وی دردوئی سو که ورطا وی دردوئی واللذان اغدو نارنا یاتیان چراتلو کی دی گندکا ہوموسیکسول فعادوما تکلیف والا ورکی نو اس تکلیف والا څنګه ورکي نو دا مسله ولیکه چې امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې دا دومره ګنده عمل چې کدی واده کړی دي او کبي واده دي خو دواړه سټون ټو ډیت کوي دواړه څنګه کوي سټون ټو ډیت کوي امام مالک او امام احمد هغه وینا کبي واده دي نو دوری ولا ور کوي او که واده کړی دي نو ਸੰسار کوي امام ابو یوسف او امام محمد دا د امام صاحب شاګردان دي هغه وی دا دواړه یو زوړ بلډینګ او عمارت دلاندې کوي څه وکړي یو زور دیوال پر واچوي نمړي او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دوی لپاره مقرره سزا نشته دوی لپاره مقرره سزا نشته نغوی دا سټیټ باندې اپا محکمه باندې موقوف ته سزا ولا تجویز کوي بچا موقوف تھا په سټیټ اسلامیک سټیټ او په محکمه نو ګویا دې لپاره به لیجسلیشن کیږي څه کیږي لیجسلیشن قانون سازی چې محکمه او ریاست کم قسم سزا ولا ورکول غواړي نو کله به سزا مقرر کړي چې جیل کې واچوي څو کوي جیل کې واچوي کله به وایي چې دوری ورکوي کله به وایي چې انسیا کې فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا كَدِي دْوَالُ توبه وکړه وَأَصْلَحَا اصلاح د عمل وکړه فارجو عنهما اعراض کوي دې دوالونه یعنی دې معنا دا ده چې لا تر اوسه مقدمه محکمه ته نه راتلې کیس له محکمه ته
نه رتلې او دواړو توبه وسله دواړو څوک توبه نه الله تعالی وایي چې محکمې ته بوتل دا پس اضافي رسوایی ده څه شي ده بس اضافي رسوایی ده ته مستقبل کې عمل ته وګوره که عمل ټیک ته بس اګنور کړه سکی نه فعارضوا عنهما نو اعراض کوي دې دواړو ان الله کان توابا رحیما تاکي سره الله تعالی دې توبه قبلون کې مهربان انما خبر دادا التوبه علی الله چې توبه هغه توبه چې خدای په ځان باندې د هغه قبول لازم کړی دی انما خبر دادا التوبه علی الله چې هغه توبه چې الله باندې قبل اللازم دي للذین دار هغه چا توبه لا یعملون السوء چې عملو کی بد بجهالت پنا پوهه عملو کی بد پنا پوهه ثم يتوبون من قریب او بیا توبو کی فورا عمل ته وشو بده فورا وته احساس شو نو څه وکړه توبه وکړه فاولائک دا کسان یتوب الله علیهم رجوع کوي الله تعالی دوی باندې وکان الله علیما حکیما دې الله تعالی علم والا او حکمت والا وليست التوبه للذین ان توبه کسانو د پارا الله تعالی وې د هغه توبې قبل اول په ما لازم نه دي دچا للذین آکسان یعملون السیئات چې هغه بے دریغه بد عملای کوي کانسټنټلی او کانټینیوسلی څه کوي ګناهونه کوي حتی اذا حضر احدهم الموت تر دې پورې اذا حضر احدهم الموت چې حاضر شي یو د دوی ته مرګ قال نو دې بیا هغه وخت وای انی توبت الان ما توبه کړې ده اوس توبه وباسم الله تعالی دا اوس توبه و وللذین انا کسان یموتون چمړيږي او کفار په دې حالت کې چې کافرانو ټول عمر کفر وکړو چې ساته وته اوس ایمان راړم الله تعالی دا وخت دا خو به فرعون ایمان راړ کني راړ نو خدای قبول کو اولائک دا کسان آتدنا لهم ممتیار کرے دوی دا پارا غذابا علیما غذاب دردناک یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو لا یحل لکم حلالی گی نتاز پارا انترسل النساء چی میراث ریو سی تاسو خزے کرہن پجبر کرہن پجبر اپنا خوخائے نو دا عرب یو طریقہ وا عرب طریق رور به مرشو تر به مرشو کزن به مرشو خزه به پات شو خزه به ای خزه ته اختیار نو چې په خپل مرزه چرته نکاح کړو دوه په داوله ده دوه په چې مال ماته ملاو د نو خزه به هم ماته ملاویږي الله تعالی وای دا څه کموډیټي خو نه ده دا څه پراپرټي خو نه چې میراث کې بتاته ملاویږي دا جایز نه دي لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تغضلون امنك ويمدوي نو دې بدا شوکړه چې بمړ وشو روري یا اکای یا کزنی یعنی قریبی رشتہ دار نه د باندې زنانه باندې پټو واچونه دا پټو برد داوا دا پټو برد داوا نو دې داوی پس منظر کې به یو کار دکو یا به خپل پنه کا کوله یا که خپل نه پنه کا کوله نه قبل چا به اپروچ کو دا غي د نکاح لپاره پیسې به غستې دوه بیا څه کو پیسې به وته چې نه دې ته مہر کې دومره پیسې ملو شي اگر واپس کیا اضافي او سلام راک ولا تعذلون لا لتذهبوا اممن کوي دوی چې تاسو یو سه به بعض ما اتیتمون بعض هغه ما چې تاسو ورکړې دوی ته مہر کې ها الا ایاتینا مگر علا چراتلو کی دا زنانا بفاحشت المبینت پنار و آکار بانے نو دا دا مطلق خض حکم دیجے کہ مطلق خض اغا بے حیائیو کی سو کی بے حیائیو کی یعنی بد اخلاقیو کی تاسو پوئے گئی صحیح نو صلی اللہ تعالیٰ وی چلتا خاون کو بیداغی ساترس دیار نہیں کتیاری وی دا خو بے حیاء خضرہ نو سلطه مہر کې پیسې الله تعالی وایي چې دغه خزینه مہر واپس غواړي دا جایز دی. پیسې چې بس خلک دا اصلي دا یو چمو کې د مړې وې په پنځه و دي شرعاً ته حق نشته
نه وعاشرون بالمعروف بالمعروف ځکه چې وزدې میړه پتن لګي ممکن د دې هم څه کوي نو خدای دا هسته چې میړه ولي که خدای خبر شي د مالا میړوم چرته یو ځای بل ځای خوله وایي نو چاته خدای داسې کوي چې میړه ویشته خدای به وویني دا څه کې ته غلط رواج وایي او دې ته زمونږ د پښتنو په رواج کې ورته د غیرت مرګ وایي صحیح ورته د غیرت نو د غیرت مرګ د دې معنا خدا چې دې کې دوه صورت لري یو خدا را چې قانون سړي په خپل لاس کې واغست صحیح وکړه او قانون په خپل لاس کې واغستل دا خو سټیټ چیلنج کول دي دا څه دي دا هو بدنظمي ده یو دویمه خبره ده چې یو اکسس میلاو شناري نه وتا یو اکسس میلا چې بس بلیم کا خزه او ویولا بلیم نه سمسي وینم سمسي هغه سمسي ویني بیا هم ناروا دي خو هم دا یو اکسس میلاو شو ورته چې بس بلیم کا خزه او ویولا ځان نه خلاص وعاشرون بالمعروف اجوان تیروی دوی سرا بالمعروف پشایسته طریقہ فائن کرے تمون نو شایسته طریقہ ټیک دا د دې بجبه تیز وي سبای موږ ته جبه تیز ده وبخي مختص تمخت كيفاش وبينه قضيه بالاخلاق زناکاری وکړه نه خو سړی پری دي دا خو د عام خو حکم دی چې وعاشرون لا ازنانو سره معاشرت کوي ژوند تیروي بالمعروف د دې وجه هر یو ته پیریډ لګولې وګوره فاحشه مبینه په جیم لیکل دی دا پیریډ دا سنټنس دی دا اوس بل سنټنس دی وعاشرون لا ژوند تیروي خذ سره بالمعروف په شرعي طریقه په ښه طریقه be kind to them yes فإن كرهتمون لا ها بعض اوقات داسې وي چې د شذي جبل له تیز وي سکه موږ جواب ورکړي موږ سو خاون ته سکه فإن كرهتمون لا کتاسب نخوا خوي داخذ د دې وجه چې جواب ورکړي سور کې فإن كرهتمون لا کنخوا خوي دوی فغسان ممکن لا تکرهو شيئا چې تاسو بد غنئ یو شی ويجعل الله فيه مقرر کړي به الله تعالی پای کې خیرن کثیرا ډیر لوی خیر ممکن د داسې بچی ته پیدا شي چې هغه یو لوی بزرګ شي یو لوی ټیلنټډ سړی شي مور خو داسې نه و آی خو خبره رد کوله خو الله تعالی په کې ډیر به خیر پیدا کړ نو دیو جل الله وجه گزارا کوا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ اَكَتَاسُ غَوَاړئ استبدال زوج په بدل کې نو بدل کې رسل معنا ده یعنی ریپلیس کول څه استبدال معنا ریپلیس کول چې دا خلک دې سره مزه نشته دې سره وخت ورو ګران دي وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ اَكَتَاسُ غَوَاړئ ریپلیس کول د یو خدای مکان زوج فزاید بلې چیرې دا خدای چې دی خو بچی مې ته نه کیږي یا مقصد دا چې خدای دې رحم وکړي ژوند دې را پور کړل صحیح نو صلی الله تعالی وایي چې بیا خو مجبوری ده طلاق ورکړي نو بنایلا سبکه ترا ځکه دغه ویو بل د راوستنه ولا بل مصیبت ده زمون په وطن کې پتہ نشته تاسو وطن کې لګدا خبر اسانه زمون په وطن کې ډیره ګرانه ده نه زمون په وطن کې دوه شرط لري مشکل کار ده د دې وجه الته کې دا مشهور ده سوچانه تاسو کوئی سال ده ناغه دوه شرط خاون نه حالت خده حال مې دوه شرط خاون چې خو له په عذاب اخره کوي دي نو صلی الله تعالی وایي کدا غشل تر طلاق ورکړلو بلکې وعاتیتم احداهن اتاس ورکړي وي دی یوې خدتا کنتارن ډیر لوی مال دی ورکړي کله دی په برث ډے گفت ورکړي کله دی ورته په انیورسری گفت ورکړي یو کله دی ولا کار اغستی یو کله دی ارټیشن اور جوړری اغستی خو بس مزه ورکړه طلاق نه الله تعالی وایي دغه سونه واپس وستل د به مروتی ده وعاتیتم احداهن کنتارا کنتار معنا ډیر وشي کنتار یو لوی د سرو ډیری ته وای د سرو درو
وآتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا ما اخلی داغین شیء اتاخذونه اس کے اخلی نہ اللہ تعالیٰ وہ سبکے داغے دفارو بلا چارجز لگے چھے نہ دا خطر دی بیا دا سے کری دی دی دا سے کری دی دی دا سے کری دی دی دا سے کری تے حصے نہ پیدا صلی اللہ تعالیٰ وہ چکل دغی ریاکشن شکار سے بلا دیر بہتانوں بلگے سب لگے یعنی بلا دیر کرنا بلا دی جبائی کی نا تب ایسے اور پتے شمارے چھ معاشرے پا نظر کی تبت کارن شی چھ شنی تو واپس واقع خواہو ایکسکیوز جائز ہو ایکسکیوز دے اتاخذونو آیتا سو اخلیدا بہتانا پا بہتان بہتان مانا فالس چارجز واسم مبینا اپ ظاہر گنا چھ دروغ بوئی وکیف تاخذونو اتاسو بسنگا اخلی دامال دینا وقد افضا بعضکم الى بعض حالانکہ تاسو انکلائن ویو بلتا افضا بعضکم تاغیتا انکلائن وی وغا ذکر خدا خواہن وی واخذنا منکم میثاقا غلیظا ادی غستلوا دتاسونا میثاقا وعدا غلیظا سخت وعدا ذکر نکاح یو دا سے سخت وعدا دا چی دا کمٹمنٹ فار لائف ٹائم دال تو کہ میثاقا غلیظا چی نکاح کمٹمنٹ ہے کم کمٹمنٹ لائف ٹائم کمٹمنٹ ہے سیف اللہ دا 40 years با نکاح دخلا جی دیو جن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چاہتا پوسو کو سیف اللہ خان راولی کا وی ان نکاح ماذا وی نکاح سشے دے اگر تے لزوم مہرن دا مہر لازمی دل دی پغاڑا سشے دے وی سم ماذا نور سشے دے وی سرور شہرن دیوی میاشت خوشحالی دا وی سم ماذا وی بیا سشے دے وی هموم و دہرن طول عمر غمون دی وی سم ماذا وی بیا سشے دے وی قصور و ظاہرن دیر غمنا ملا راکی تے دلی دیر غمنا سپینل کار پی دی صحیح وی سم ماذا وی بیا سشے دے وصول قبرن قبر ترسی دلی اللہ بات اخلاصے گی کم زائے اخلاصے گی حضرت علی ولا تنکحو اس دا اللہ تعالی حرام خزخی چی چا سر نکاح نکی ولا تنکحو امن نکاح کوئی ما آغا خزی نکح آباؤکم چی نکاح کری دی پلاران استاسو من النسائی دا شزنا نو مانا دا چکم شزی دا پلار پا نکاح کی پاتشوی ناغستا میرا دا اصل شده اغسطا میرا دا نو کپلار دے پر خودی ہوئی او کپلار دے مرشے ویستانے کا اور سر قیامت پوری ناجائز دے تو کیا میرا دا صحیح دا تاس میرا وائی گا نا اللہ ما قد سلف ہاں آغا چوڑان دے تیر شوے دے اسلام نوڑان دے اسلام نوڑان دے مشرکین مکہ پر نظر کے داشے نو گئی بس آزاد خدا دماغ سر سے تعلق تے خدا پلار خدا نوان نہیں بنی کا کولا انہو کان فاحشتن دا یقینا گندکا دے ومقتن اسبب دا غضب دا اللہ دے وساء سبیلا اڈیر ناکار لار دا حرمت علیکم حرام گرزو رشوے تاسو بالے امہاتکم میان دس تاسو نو دان انا چیوی دا مور دی انا سو بھی مور نو انا گانے امیان دی ہر قسم مور چیوی وبناتکم ادون استاسو اداغو اولاد نو چی لور حرام دا نو لور اولاد سر نکاح کی نا خود مسینو سامنے واخواتکم او خیان دستاسو نو داغی اولاد سر نکاح کی خورزی قرآن لگی واماتکم اعمی استاسو نو صرف عمی حرامی دا عمی اولاد نہ دے حرام دا عمی اولاد وخالاتکم اخالاگان استاسو داغی اولاد نہ وبنات الاخ ادرور لنا اوریرا وی ورتا سو ورتا اوریرا وبنات الاخت ادخور لنا ورزی وی وامهاتکم اللاتی امین دستاسو آغا ارزانکم چی شودی درکڑی تاستا مونگ ورتا رضائی مور ویو یہ دا پایو مور ویو دا شودو رضائی مور دا شودو مور واخواتکم او خیان دستاسو من الرضاعت در رضاغتنا نو خیان دستاسو در رضاغتنا چتاو اغی دوارو شرک دی امور پیرو دی چتاو اغی دوارو دی یویش زی پیرو دی آستا شوا خورش
دغه فرضاً زو د بل چا سره دا جلیب ما پورس فرضاً د دې جلیب بل خور دا بل خور کوي څه بل خور ته کوي چې دا پای ورکون کې مور د هغه جنې مور دی هغه دا جلیب مور دی یا هغه جنې مور دا څو سخت هغه ټول فامیل تابانه دا مور د وجه حرام شي دا د شور د خور د وجه نه دی حرام دا پای ورکون کې مور د وجه در باندې حرام دی ما ورور کوي دا هغه اجنبي دی دا ور سره تعلق دی نه کته دی چې ما تاسو سوي دا پر ټول ورستانه ورو د پر هغه اجنبيان دي اجنبيان دي و امهات نسائکم امیان دے نسائکم د شذ استاسو نو د شذ میان دي خواخیان وي ورته سو ورته خواشه نو خواشه دا ابدی حرامه ده دغه یعنی چې نکاح دی شو یو جنای سره رخصتی شوی دا کنه کسره د کوژدې نکاح وشو سوچو د کوژدې نکاح وشو نو که بیا کوژده ماته هم شو خو نکاح شوی دی اوس داغي مور سره ستانه کنه کې خواشه شوی ده وربائبکم اللاتی ربیبا دا هغه جنای ته وای چې سړی یو خځه سره نکاح وکي او داغي لور وي د بل خاوند نه سو ورته بچندر وته وای موږ ته پرکټه وای نو بچندر وربائبکم اللاتی بچندر استاسو آغا فی حجورکم چی عموما پا غیر استاسو کی تکا چا وڑای نو خمور چی چا سر نکاح شنزان سر راولی نو اس کراوستی او کنی راوستی خو عموما داسوی چی ورسرائی من نسائکم اللاتی دا بیبیان استاسو آغنا دخلتم بیلنا چی تاسو یو زیشوی دا غی سر نوز دیکھو گورا ہر چی خواش دا پا صرف نکاح حرام شی خواش ابا چندرا دا په صرف نکاح نه حراميږي دا ال حراميږي چې د مور سره دا خاوند یو ځای شي چې د مور سره په صرف نکاح نه حراميږي په سیکسوال انټرکورس حراميږي فإن لم تكونوا دخلتم بيننا کچری تاسو دخول نه کړی د زنانو سره فلا جناح علیکم بیا وبال نشته تاسو باندې کدا زنانه پری دی او دغه دوری په نکاح کې تو کئی تاور سر دخول نہیں کرو بس صرف تو کوجدی نکاح شوئے دے سشے شوئے دے نکاح شوئے دے لا تروسا پر رخصتی ندا شوئے وحلائل ابنائکم او خذ د زامن استاسو آغا من اسلابکم چه د تاسو د شان پیدا دی تاسو د شان پیدا دی مانا یعنی ستا د زوی خود منگو تم زور وائی تا درست وائی مشین دی وان تجمعو بین الاختین او دا حرام دی چې جمعو کې په میز د دوه خویاندو کې جمع میز دوه خویاندو کې نه دوه خویندې دي به یک وخت ته په نکاح کې نشي ساتلی البته که یو مړه شوه نو بیا هغه شي سره نکاح وکړه خو دواړه به یک وخت په نکاح کې نشي ساتلی الا ما قد سلف مگر آغا چې وړاندې تیر شوی د اسلام نه هلته به خلکو دوه دوه درې درې خویندې په یو ځای ساتلې ان اللہ کان غفور الرحیم تاکہ سا اللہ تعالیٰ دے بخون کے امیربانا والمحصنات من النساء احرام گرزولی شوی دی المحصنات شادی شدہ محصنات مانا وعدہ کرے شوی والمحصنات اواد کرے شوی خزے من النساء دشدنا الا ما ملکت ایمانکم مگر آغنا چی مالکا شوی لا سنستاسو داغے نو مانا دارا چی جہاد کی سوشو جہاد کی بے کافرانو خود بطور قیدی راوستے شوی کافرانو خود بطور قیدی راوستے شوی اچھا بطور قیدی راوستے شوی نو آغای سلیوز پا گردول شوی سو گردول شوی سلیوز نو چی کم سلیو گرل یا سلیو لیڈی کم مجاہد تا ملاو شوا مجاہد تا نوصل تا پا دار کفر کی پا کافر سٹیٹ تا خوبینے کا وعدو التا بے وعدو وہ خوچے بس دی سٹیٹ نیرا وعدو لا بطور سلیو گرل بطور سلیو نو بس صرف دورا فائنڈ آؤٹ کے چی پریگننسی نشتا نشتا پریگننسی نشتا نو چی پریگننسی نشتا کتاب اللہ علیکم دا حکم دا اللہ تعالی رتا سبحان لے وحل نو صلی اللہ تعالی دا لسٹ کی میں درک دا فہرست میں درک خدا تو لے حرامی دی دا سری وحل لکم ما وراء ذالکم او حلالک زوی شویتا دا پر سواد دینا ان تبتغو بی اموالکم چی تاسوی ولٹوی بی اموالکم پا مالو نخپلو مانا مہرو نور کئی نو عربو کی دا مہر رواج دیو عربو کی
د مہر رواج ډیر 2 لکه قالداري 10 لکه قالداري محسنینا او صلی الله تعالی مالونو کې دا معنا نه ده چې بس پیسې ورکوا کار خاصه نه محسنینا په دې حالت کې چې نکاح کوونکې غیر مصافحین او نه تاسو زنا کوونکې دا نه چې پیسې ورکې او زنا کې نه پیسې ورکا نکاح وکا پیسې ورکا فمستمتعتم به منهن پس آغا چتا سو نفاغستلی پاغی بانے منہن دا زنانونا فاتوہن اجورہن نورکی دویتا مہرون دوی اجور مانا مہرون فریضتن دا لازمی خبر دا ولا جناح علیکم انشتر وبال تاسو بالے فیما ترازیتم بے پا آغا اضافہ یا پا آغا کمی کے نوز دیکھو گورا مہر دے مقرر کرے پا نکاح کے 10 زر ڈالا سورہ 10 زر ډالر خو چې کله واده دی او رخصتي وشوه نو کور دله مزه درکړه کور مزه درکړه ورته هغه مہر شل دراشه څنګه شه الله تعالی خبره وکړه زیات صحیح یا هغه ستا حالت تو قتل چې سیف الله خان کو غریب دې 10 زر ډالر به کوم پیدا کړي نه ته چلو 10 زر ډالر راکا نه ورته معاف کړي الله تعالی خو به امیر زمان دی چې پس رضا کړي خبره ولا جناح علیکم نشتر و بالتا زبانے فیما پا آغت زیادے یا کمی کے ترازیتم بیجتا صبح ہمی رضامن شوی پاگے بانے من بعد الفریضہ پس دا مقررولو دمارنا ان اللہ تاکسن اللہ تعالی کان غلیما دے غالم حکیم الحکمت والا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوة وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. سلمان اذان